كلامه المجيد والفرقانه الحميد. فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قوا أنفسكم وأهليكم نارا. صدق الله العظيم. وقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: أدبوا أولادكم على خصال ثلاث: وعلى حب نبيكم وحب أهل بيته وتلاوة القرآن. وصدق رسوله النبي الكريم الآمين: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. درود شریف پشاو باندې وایي: اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد سيدنا محمد مبارک وسلم صلوا عليه. په اذن او په اجازت د خپل استاد محترم او دغه جامعه هذا محتمم شیخ القرآن والحدیث حضرت علامہ مفتی عتیق الله صاحب حق صاحب او د خپل استادانو په اجازت ټول ملمنو او زما د هم سفر ملګرو، السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ. محترمو، نن 9 بجې زمونږ په دې جامعه کې د والدینو میټینګ مقرر شوی او کوم طلبا چې دلته دي نو والدین هم زیاتره موجود دي او ما ته د خپل استاد طرف نه په دې باندې په دې موضوع باندې تقریر هم راکړل شوی و چې تبا د بچو د تربیت په اړه کې خبره وکړي. محترمو، د بچی د احادیث پر رڼا کې تربیت بسنګ کې د یو بچی نگرانی به والد د حدیث پر رڼا کې څنګه کوي. نو محترمو، د بچی د ټولو نه اول د پیدایش نه مخکې پتا باندې یو حق شته چې هغه پیدا شوی نه دی، لاستانی کام نه دی شوی، د هغې نه مخکې پتا باندې د بچی یو حق شته او ته به بچی باندې یو احسان کې چې هغه محبوب کبریا صلی الله علیه وسلم فرمایي چې ته کله د یو زنانه سره نکاح کې نو فذکر بذات الدین، ته به د هغې زنانه سره د دین د وجې نه د دیندارۍ د وجې نه نکاح کې نو چې کله ستا دغه زنانه ستا ښځه دینداره شوله او هغه دینداره وه، ستا بچي نگراني او هر څه به پخپله د دین طرف ته کېږي او هغه به هم دیندار وي. وړاندې د بچي تربیت دا دی، د بچي وړاندې حق تا باندې د پیدایش او د واده نه مخکې دا دی چې ته به د یو دیندارې ښځې سره نکاح کې بیا کله تا د محبوب کبریا صلی الله علیه وسلم مبارک سنت چې کوم د نکاح په صورت کې دی هغه تا پوره کړل، عظیم سنت دی پوره کړل. نو د هغې نه بعد چې کله رب العزت جل جلاله تا ته اولاد درکو، ستا بچی پیدا شو، که هغه زوی و او که هغه لور وه، که زوی و رحمت دی او که لور و نو نعمت دی، دواړه عظیم دي. خو چې کله تا ته رب العزت بچی درکو نو محبوب کبریا فرمایي چې تاسو دغه خپل بچي ته په ښي طرف کې اذان وکړئ، په ښي وخت کې او په ګز وخت کې ورته اقامت وکړئ، دا د بچي ته دویم حق ادا کړئ. ته به بچي ته په ښي طرف کې اذان وکړي، په بل کې به ورته اقامت وکړي. نو د دې نه بعد ته به اوس ستا د بچي د تربیت د احادیثو په رڼا کې سټارټ کېږي. کله دې نکاح دې د دیندارۍ سره وکړله، بچي ته دې د اذان او د اقامت حق هم پوره کړو، د دې نه بعد ستا بچی ورو ورو راغټېږي. اذا بلغ 7 سنین، محبوب کبریا صلی الله علیه وسلم فرمایي کله چې ستا بچی 7 کالو ته ورسېږي، سلم امر الصبي بالصلاه، نو خپل بچی د لمانځه طرف ته راکاږه، جومات ته یې ځان سره راوله. د 7 کالو پورې به د 7 کالو په عمر کې به ته دا خپل بچی جومات ته ځان سره راولي، د تا باندې بچی حق دی. او که کله د 7 کالو نه واوښتو 10 کالو ته ورسېدو، اذا بلغ 10 سنین، کله چې ستا
کالکو سورۃ المائده په یاد کا کزنانو نو سورۃ النور په یاد کا چې دا دې وکړل د هغې نه بعد محبوب کبریا صلی الله علیه وسلم مبارک فرمای علموه الصباح چې خپل بچی ته دې د علمه الکتابه د دې نه بعد ستا د تربیت مقام دا دی چې ته به بچی ته کتابت وکړې لوستل او لیکل دا په یاد کا چې کله دې بچی ته لوستل او لیکل یاد کړل دا عین بعد علمه الصباح بیا د هغې نه بعد بچی ته د لمبا چل وښیه د سمندرو کې په دغه څیزونو کې د بچی ته د لمبا چل وښیه چې دا دې پې زده کړو د دې نه بعد د بچی د تربیت مقام راځي علمه الرمي خپل بچی ته د اصلحې چل وښیه د تورې چلولو چل ورته وښیه د اصلحې چل ورته وښیه ای مسلمانه کله چې د بچی تربیت د احادیثو په رڼا کې ته کې دغه بچی نه به بیا امام غزالي جوړېږي دغه بچی نه به بیا امام ابو حنیفه او هغه شانتې امام ابو یوسف په ترېنه جوړېږي خو کله چې دا د بچی تربیت د حدیثو په رڼا کې کړی دی نیکت بیوي دې ورته کتلې اذان دې ورته کړی اقامت دې ورته کړی بچی ته دې د اوو لسو کالو په عمر کې دې په مونځ باندې راړولی دی د هغې نه بعد دې ورته د لمبا چل ښودلی د لیکلو او د لوستلو چل دې ورته ښودلی د هغې نه بعد د اصلحې چل دې ورته ښودلی دی د هغې نه بعد سورې مائده سورۃ النور دې په یاد کو محبوب کبریا صلی الله علیه وسلم فرمایي چې بیا ادبو اولادکم علی خصال ثلاث خپل بچي ته درې عادات وښیه درې عادات ورته وښیه وړاندې دا وعلی حب نبیکم خپل بچي ته د محبوب کبریا صلی الله علیه وسلم محبت وښیه او بیا فرمایي چې کله دې ورته د محبوب کبریا علیه السلام محبت وښودو نو علی حب اهل بیته بیا د اهل بیت محبت ورته وښیه اهل بیت علما ناست دي دوی پوهېږي اهل په دوه قسمه دی یو اهل هغه چې د محبوب کبریا د نسل سره تعلق ساتي او بل هغه اهل چې محبوب کبریا یې تعریف کوي چې کل تقی ونقی فهو عالی هر هغه نیک کس چې تقوادار وي دا زما اهل دی علما محدثین مفسرین مجتهدین ترېنه مراد دي نو ته بچي ته د اهل بیت رسول الله مبارک تربیت ورته وښیه د هغوی محبت ورته وښیه د هغوی په لاره باندې روان کا د هغې نه بعد درېیم نمبر حق د بچي په تا باندې دا دی محبوب کبریا فرمایي وتلاوت القرآن په دغه خپل بچي باندې د قرآن پاک تلاوت جاري کا په زبان چې کله ته اورېدلو قابل شو په ده باندې ته د رب العزت لویي او بډایي بیان کړه چې الله اکبر کله چې دې بچي د ویلو قابل شو نو محبوب کبریا فرمایي چې په دغه ټیم کې د بچي په ژبه باندې لا اله الا الله او تلاوت د قرآن پاک او په زړه کې ورته محبت د محمد رسول الله په زړه کې ورته محبت د حفاظ کرام د علماء کرام محبت د اهل بیت ورواچوه چې کله دې بچي ته دا هر څه وکړل د هغې نه بعد په دا بچي ستا بلوغت ته ورسېدلو ستا د بچي هر څه وشول ګوره یاد ساتئ د دې نه د پیدایش په ټیم کې یو حق د بچي دا دی چې محبوب کبریا فرمایي تسمو باسماء الانبیاء خپلې بچو ته د پیغمبرانو نومونه ږدئ خپلو بچو ته د صحابه کرامو د ښکلو علماو نومونه ږدئ او فرمایي احب الاسماء ښکلو نومونه ورته ږدئ یعنې عبدالله عبدالرحمن محمد احمد او محمد علیه السلام مبارک فرمایي چې پسمو باسمي خپل بچي ته زما نوم کېږدئ زما نامه پې کېږدئ یعنې محمد نوم پې کېږدئ احمد نوم پې کېږدئ وجه څه ده دا ده چې کوم کور کې محبوب کبریا فرمایي په کوم کور کې چې په کوم درستحان باندې تاسو د محمد یا د احمد والا نوم موجود وي په درستحان باندې تاسو دغه بچې روټۍ خوري محبوب کبریا فرمایي په دغه رزق کې به برکت وي او دې کې به کله دې کور کې بې برکتي رانه شي محبوب علیه السلام فرمایي چې په کوم کور کې د محمد یا د احمد والا نوم موجود وي یاد ساتئ چې زه محمد رسول الله دا وعده کوم په دغه کور کې په دغې هلک باندې د جهنم اور حرام دی او دا به جنت ته ضرور داخلېږي د بچي تربیت د احادیثو په رڼا کې وکړئ د هغې نه بعد ستا بچې بلوغت ته ورسېدلو محبوب کبریا فرمایي بیا د بچي حق په تا باندې دا دی النکاح من سنتي فمن رغب فلیس مني زما حق دا دی چې ته اوس بچي ته
لاول به ته د بچي ستا نه به تپوس کېږي که ستا بچې جهنم ته رواني او ستا د تربیت په وجه رواني ته به ضرور جهنم ته رواني دا د احادیثو په رڼا کې د دغې بچي تربیت دی اوس معاشرې ته وګورئ بچی چې کله پیدا شي لاول خو نکاح د حسندارې جنۍ سره کېږي د دین اړو له سنوح نشته د اړو له نښې نه ده پاتې هغه وخت راغلی چې محبوب فرمایي لا یبقى الاسلام الا اسمه هغه وخت نن شروع دی یاد ساته دا هم بهترین محفل دی قرآن هم موجود دی هر څه موجود دي ښکلې محافلو ته تلل بهترین کار دی خو ګورې نن زما او ستا حق او بهترین حق زما او تا باندې دا دی هغه وخت راغلی چې محبوب فرمایي لا یبقى الاسلام الا اسمه اسلام باقی پاتې نشي نوم به باقی پاتې شي نن چې ستا بچی پیدا کېږي ته پې نوم د فلمي اداکار ږدي ته پې نوم د ټیک ټاکر ږدي ته پې نوم د یو مشهور سوشل ورکر ږدي نه تا بچي ته کله د پیغمبر نوم ښودلی تا بچي ته کله د صحابو نوم ښودلی دی تا بچي ته شروع و ابتدا د نوم د محبوب په طریقه باندې ونه کړله د هغې نه بعد تا بچي ته په 7 کالو کې د موبایل چل ښودلی دی د موبایل تربیت دې ورکړی دی تا کله په خپل بچي باندې سوره مایده کله یاد کړه ستا بچی کله مانځه ته راځي په کوم کور کې چې مونځ نه کېږي هغه کور ته 40 ورځې فرشتې نه راځي ستا کور کې چې فرشتې نه وي ستا کور کې به رزق څنګه وسعت شي ستا بچی نن په کومه لار روان دی ستا د بچي تربیت څنګه روان دی کله د حدیثو په رڼا کې روان دی کله نه دی روان شروع دي ورته نوم دي ورته د فلمي اداکار د یو سوشل ورکر ورکو د هغې نه بعد دي ورته په 7 کالو کې د موبایل چل وښودو تا کله بچی مونځ د ځان سره راویستی دی تا کله په دې باندې وښلی دی چې بچی ته مونځ ولې نه کې تا کله بچي باندې سورة المائده یاده کړې ده تا کله بچي باندې سورة النور یاد کړی دی تا کله بچي ته محبت د اهل بیت ښودلی تا کله بچي ته محبت د محبوب کبریا ښودلی تا خو بچي ته محبت د سوشل ورکر ښودلی تا خو محبت ورته د موبایل ښودلی دی تا کله بچي ته محبت د محمد رسول الله ښودلی سوال درته کوم د هر څه ضروري دي محافل هم ضروري دي هر څه ضروري دي مګر نن د دې مدرسې د مفتي عتیق الله د مدرسې نه دا پیغام ویسئ موږ به محافلو ته هم تشریح کړو موږ به تلاوت هم کوو موږ به هر څه کوو خو ګورې خپلو بچو تربیت به زموږ مدرسې ته نه زرګونه مدارس دي زموږ مدرسې ته به دې علاقه کې یو بچی ورکوي ستا بچی به سختې تېرې کړي ستا بچی به ډېرې سختې تېرې کړي ستا بچي ته به روټۍ کمه ملوېږي ستا بچي ته به کله کپړې وي کله به نه وي ستا بچي ته به بستره لاندې او پاس نه وي خو ګوره یاد ساته دغه بچی چې په موبایل دې راړولی دی دغه بچی چې تا ورته محبت د چا نه دی ښودلی ستا بچی نن د علماو توهین کوي ستا بچی په علماو پسې پوسټونه ولې نه کوي ستا بچی چې نن علما عالم کله تقریر شعر کړي ستا بچی کنزل ولې عالم ته نه کوي ستا بچی په یو عام سیاستدان پسې ولې نه دی روان ستا بچی په محمد رسول الله په وارث پسې ولې ځي نه یاد ساته ګورې که ستا بچی دغه شانتې لوی شو دا مه وایه چې زما بچی به زما قبر ته راشي او تلاوت به ورته وکړي ما ته به تلاوت وکړي کله به مو ونه کړي برای کرم د دې جماعت نه دا یو پیغام ویسئ چې د خپل بچي تربیت د حدیثو په رڼا کې وکړئ ډېر علما موجود دي د هغوی نه د بچي تربیت چل یاد کړئ خپل بچی وقف کړئ یو بچی وقف کړئ لاول حق دا دی چې ټول بچي وقف کړئ ځکه د یو نه څو عالم نه جوړوي ټول نه جوړوي خو که چېرته